بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله كجر الله غختي لجعلكم أمة واحدة طول إنسانان بيو جماعت جوړ کړو ولكن يضل من يشاء خو الله چې څوک خوښي شي بیلاری کی ويهدي من يشاء چاته چې اراده وکي بلاره کی ولتسألن عما كنتم تعملون خامخا تپوس بکیږي ستاسو نه د عمل ستاسو ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم مجوړوي قسمونه خپل په ما بین خپل کې د دوکې د پاره فتزل قدم بعد ثبوتها کني ناکام بشي پس د کامیابینا وتذوق السوء او تاسو باندې بناکار سزا اوسکولی شي بما صددتم عن سبيل الله په وجه د اوریدو د الله د لارینا ولکم عذاب عظیم او تاسو د پاره به د اخرت عذاب مهین وي ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ما خلید الله په وادو باندې پیسې دنیایي انما عند الله هو خير لكم بشك آغا انعامات چې د الله سره دی ډیر غوره دي ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ ما عندكم ينفض آغا ثوابونه چې الله سره دی باقی پاتې کی آغا چې تاسو سره عمل دی آغا چې تاسو سره انعامات دي ينفض ختمېدو والدي وما عند الله باق او الله سره چې څه بدلی دي باقی پاتې کیدونکي دي ولنجزين الذين صبروا اجرهم زرد چې وربکو مونږه هغه کسانو ته چې صبر کوي په مصائب باندې بدلی داغي باحسن ډیر غورا ما كانوا يعملون د اغي د عملنا الله فاکوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ولو شاء الله لجعلكم امه واحده تدی انسانانو ته وایا دا د الله پاک د بے پروايي د الله پاک د انسان نه د دې خبري چې ارګنی د الله پاک پس کی ضرورت ته د هغه خبره ختمول او د الله پاک د قدرت اعلان دی الله وی انسانانو ته وایا زما څه ضرورت نشته کچری تاسو دا خیالي چیرې زمنګ په وجه باندې زمنګ د هدایت زمنګ د سملاري زمنګ د الله پاک د انعامات د شکریا په وجه باندې با د الله پاک په ذات کې غني سفر کراشي الله وینا هو فی شأن الله په یو شان دی په یو حالت دی څنګه چې د ابتدا نه دی انتها ولې نشته اک شان دی بی الحي القیوم دی الله وی ټول ته وایي ولو شاء الله لجعلکم امه واحده کچری الله غوښتي ټول مخلوق به یو جماعت جوړ کړو بس یا به د سلم کافرانو یا به د سلم مسلمانانو دا د الله پاک په اختیار کې دا ولکن يضل من یشاء لیکن الله بیلاری کې هغه څوک چې اراده وته وشي ويهدي من یشاء لا روخي هغه چاته چې اراده وشي مقصد د دې آیات نه څه دی الله پاک وایي ما د خپل مخلوق له اختیار ورکړی دی دا عقل چې دی دا عقل می ولا د اختیار د پاره ورکړی دی چې دی په عقل باندې خپل فایده او نقصان وپیژني الله وی کچره دی مجبور محض وي نو د عقل نه وي د دو پکې عقل چلول نه وي دی زناور سره ول حساب کتاب نشته دا عقل نشته خپل فایده نقصان نه پیژني دا وی شعور دی او شعور ویل شي پیژنګلو ته الګ ویله شعور دی راغی مقصد تسی چیرې بس خبره دی پیژنده او د شعور نشته د شعور د مقصد پیژنګلوي دی خبره کې فرق نشي کولی الله پاک اغیله صرف او صرف شعور ورکړي عقل نه دی ورکړي په دې وجه دا اغي حساب کتابوم نشته بس دا په خپلو کې چې اخوا دیکھو اغي یو بل سره په دغه نادانه کې کوي الله پاک د انصاف دا تقاضا ده چې ای بده یو بل ناغه بدلی والی ختم بشي دا عقل الله پاک انسان لا اختیار ورکړي دی چې دی په خپل فایده او نقصان ځان له خپل باندې الټي دی د یو سیزنا د الله پاک د قدرت نخي معلومي کی د الله د معرفت نخي معلومي کی چې د الله پاک لکه مونږ اغبل رس کم دینو پدې کې خبر او کړه چې ان لکم فی الانعام العبره کی مونږ خو پوره خبر او کړه چې الله پاک وی یو انسان ته ضرورت نه د دې خبرې چې ما غل پیغمبر را لېګلې ما اغلا مبلغین را لېګلې
هغه دپاره دا خبره کافي وه چې د الله دا قدرت دی او د الله دا شان دی چې هغه د اوچ بوسونه د اوچو روټو نه دغه شانتې نور څیزونه او دغه شانتې د هغه شنې ګیا نه هغه 3 قسمه څیزونه په یو ټایم باندې جوړوي چې هغه وینه ده پیدي او فضله ده او دا انسان د نر شیدې دي پکې یو څیز جوړ کړي ډېرې دغه یو بوټي نه یا د اوچو نه جوړ کړي یا د لوندو نه جوړ کړي خو یو څیز دي جوړ کړي بس د ده لپاره د الله پاک دا قدرت کافي و نور د الله په قدرت باندې د ثنا خو ضرورت نه و الله وی ولو شاء الله لجعلكم امه واحده که الله غوښتي دا ټول خلک به په یو جماعت باندې دا ټول خلک به یو جماعت کړو په یو عقیده کړی به په یو نظریه به یو کنسپټ ولټولو ولکن یضل من یشاء ویهدی من یشاء خو الله د ده په اختیار باندې پرېښوده چې دی په خپله باندې د خپل عقل نه کار والي او د الله پاک د رالیږلي شوي د قانون مطابق دی په لاره شي او کنه دی بېلاري کېږي الله وی ولې ولتسألن په دغه وجه ده د ده د اختیار په وجه باندې ولتسألن د ده نه به تپوس کېږي عما کنتم تعملون د هغه عمل چې دی یې کوي د ابواللیث سمرقندي رحمه الله په خپل کتاب نیت الطالبین کې چې کوم دی نو یو ډېره ښکلې خبره لیکلې ده چې په یو علاقه کې یو استاد جي عالم ډېر ښکلی فقیه شیخ الحدیث و احادیث به پړاول د خلکو به ډېر غټ اعتماد او اسم په خپل امام باندې د خپلو مقتدیانو دا یقیني چې دا علامه دی که هغه پوهېږي او که نه پوهېږي خو ولې دې مسلې ته چې څوک مخکې کېږي نو وروسته چې کوم کس ولاړي هغه په خپل ذهن کې هغه د ځان نه غوره ګڼلي چې دې زما نه غوره دی په دې لحاظ سره چې د دین پته را نو چې هغه هر څنګه کار کوي هغې وایي استاد جي ته به پکې چې تراو معلوم نو په دې وجه هغه که غلط کار کوي نو د هغه پې عذاب سیوا په دې کېږي چې د هغه په وجه ډېر خلک بېلاري کېږي او که هغه سم کار کوي نو ثواب یې پې هم ځکه ډېر کېږي چې د هغه په وجه باندې ډېر خلک په لاره کېږي وایي استاد چې کوم کار کوي نو وایي د الله د لارې نه خبري زمونږ د پښتنو دا خبري نو وایي هغه هم دغه شانتې سړی و خلک چې کوم دی نو هغه ته ډېر زیات متوجه و په خلکو کې یو ډېر لوی شان وي هغه وفات شو نو په خپلو شاګردانو کې یو شاګرد په خوب کې ولیدو چې عذاب قبر کې مبتلا دی نو هغه باندې ناشنا ولګېده چېرې استاد جي چې قرآن او حدیثو ته به ناست و هر وخت به جومات کې و زمونږ اصلاح به یې کوله او بیا هغه عذاب قبر کې دی او عذاب قبر پې داسې دی چې یو میدان دی کلو او د هغه په جسم باندې کپړې نشته بې پردې دی او نور پې راښکته دی او هغه په خولو کې ډوب دی نو دا شاګرد ورته په خوب کې د حیرانتیا د لاسه وایي ابواللیث صاحب وایي چې استاد جي په تا باندې د عذاب قبر د څه وجې نه دی ستا هغه عمل ستا هغه نیکې ستا خلکو له هغه دعوت ورکول ستا خلکو ته د الله پاک پیغام رسول قرآن رسول حدیث رسول هغه څه شو نو هغه ورته په جواب کې ووایي چې هغه هر څه الله قبول کړي دي زما چې څه نیک اعمال دي که هغه ما بل ته بیان کړي دي که په خپله مې کړي دي که عملا دي که فعلا دي هغه الله ټول قبول کړي دي خو زه په یو څیز کې ګیر یم زما نور کاغذات مخکې تلي دي خو په یو څیز کې ګیر یم چې ما ته ګیټ نه کولاویږي بیا ورته چې استاد جي هغه څه وي هغه ورته وایي چې یو ورځ زما کپړو کې یو ځای ګنډو ګنډل پکارو ما ستنو نه مونته نو ما د ګاونډیانو نه ستن راغستې وه نو ما وی چې نن یې ورکوم سبا یې ورکوم خو معمولي څیز و په دې کې داسې حالات راغلل چې زه وفات شوم هغه زمانه پاتې شوه الله پاک چې کوم دی نو دلته فرشتو ته ووایي چې زما دا بنده خو خلکو ته مسلې کوي چې دا مه کوئ 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 مثل ته مثلا روزانه ورته لګیایي لکه زه چې بعضې وخت کې لګیا شم چې بھائی تاسو چې کوم دی نو کونډې مه لګوئ ځکه چې کوم یو سړي هغه کونډه ولګوله د غلا بجلی یې بله کړه دا غسل نه وځي چې دا غسل نه وځي نو د هغه عبادت به د کوم ځای نه قبول شي بس آخري خبره بھائی پردی اوبه مه شلوئ چې ته پردی اوبه وشلې او په حرامو باندې د خپلو بچو ته تربیت وکړي نو پیغمبر وایي چې د جسم یو عضوم د حرامو نه جوړه شو په هغه باندې د جنت خوشبویي حرامه ده نو جنت ته بیا د کوم ځای نه راغی بھائی پردی پولې مه وهئ
ځکه چې مالک لیته سي واقع مالک خبر نه دی او دا به ته تر کومې ځمکې پورې بیا په غاړه کې حقوق چې کله ته د بل نه آلې نو دا کراسي دا به ستا ومي نو ته اول نه په دې سوچ وکړه چې بهي ما ته چا حق دی چې لاول نه زه هغه ورکړم د دې بل نه ولې علم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي انسان بوډا کېږي دوه څیزونه پکې ځوانېږي الحرص علی العمر والحرص علی المال یو د عمر حرص ځکه چې د خیر نه ګڼي دی وایي بس قبر کې کېښودل او را کېښودل یو دی نو که اوږد شو نو چې اوږد شي نو هغه ښه خطرناک شي بل د مال حرص دی وایي راشه ما خو پخپله وګټله خو د بچو ته اوس طریقې وښیه چېرې دی به څنګه راګرځئ او دی به څنګه چاله په سټ خپک دي نو ای فرشتو دغو خلکو ته دا ویلي او پخپله باندې پردی حق والی دی پردی ستن ده ورسره نو زه د هغه ستنې په سر کې دلته کې ګیرم ما باندې عذاب قبر دی نو چې یو عالم دا حل دی د یو فقیه دا حل دی یو دورې حدیث پړاونکي دا حل دی نو چې زما ستا به څه حل وي الله پاک دې په موږ تاسو رحم وکړي موږ سره خواړو د پردي حقونو څه فکر نه بجلی خو چې کوم دی نه هغه زموږ د پلار ده هغه وایي به وي دا وایي حکومت ما پسې دوره بل رالیږي ولې زه به کونډې نه لګم نو ولې دا کونډې ته حکومت ته لګې او اوبو اړولو دا خو اړو زموږ د سره اړو د ګناه نه ګڼو دا خو اړو ګناه نه ده او پولې چې کوم دی نو دغه کول تراشلو او د پټي نه اجازت اخیستل او هغې نه ډاډې وړل او د هغې نه چې کوم دی نو سبزیانې وړل او د پردو چې کوم دی نو د ونو نه څانګې ریبل دا خو څه مسله نه ده الله پاک په خپلو بندګانو باندې یو شانتې خفه کېږي او الله پاک وایي ادخلوا فی السلم کافه داخل شي په اسلام کې د سلمې یې سم ومنې یې سم مه منې دا پکې درې ملار پکې نشته و بین ذلک سبیله الله پاک د منافقانو په باره کې وایي چې درې ملار پکې هغې وباسي نو یا شاګرد چې څنګه راپاسېد وي هغه وایي چې سهار وختي چې کوم دی نو زه لړم استاد جي ته مې کور مې ګیټ مې وډبه زوی یې راووته بھائی دغه شانته چل شوی دی استاد جي ستن راوړه او ما ته الماری خو د پلان کې الماری کې پرته زوی لړ ستنې راواغسته وته وی دا به زه اوسم هغه ورته وی نه ما تکلیف لیدلی دا به زه پخپله اوسم ته به یې مې راکړي وی کس پسې وړه وی هغه ورته وی چې دا څه خبره ده ما استاد جي ته بخښلی ده وی هغه ورته وی چې نه که نه د استاد جي چې کوم ال ما لیدلی دی تا نه دی لیدلی ګر چې په خوب کې مې لیدلی دی دا ته ووایه چې ما ورته معاف کړي دي مخکني مو اوسني مو هغه وی چې بس ما معاف کړی دی د هغه د لاسه موږ ډېر څه ښه چې کوم دی نو مونږ تېري وی هغه بله شپه بیا په خوب کې ولیدو وی استاد جي ورته وی چې ستا ډېره شکریه زما عذاب قبر اوچت شه په څه باندې په پردي حق په ستنه باندې په معمولي ستنه باندې ما تا ته معمولي ښکاري که نه حق خو دی که نه نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ولتسألن تاسو نه به تپوس د دې نه به تپوس کولی شي عما کنتم تعملون د هغه عمل چې دی کړی وو ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم مه جوړوئ قسمونه په الله باندې سبب د دوکې په خپل منځ کې چې ته یو کس له دوکه ورکې په دروغه پې قسم خوري تا ته ښه پته چې بایي زه به سر یم او دې ګواهان د سره څوک ګواهي نه کوي او زه به پې قسم وخورم بس فیصله به زما په حق کې وشي الله وایي دا دوکه ده فتزل قدم بعد ثبوتها پس تاسو خپې به وښویږي پس د مضبوطیانه د الله پاک تاسو ذموار وګرځو نو په دې وجه هغه در باندې اعتماد وکړو ستاسو قدم مضبوط شو خو چې کله دا په دروغ وي نو دا قدم ستاسو د آخرت لپاره وښویدو تاسو ناکامه شوې پس د کامیابۍ نه وتذوقوا السوء تاسو باندې به الله د دنیا سزا هم څه کوي بما صددتم عن سبیل الله په وجه د اورېدو د الله د لارې نه ولکم عذاب عظیم او د آخرت عذاب به د دې نه علاوه ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا د الله پاک په وعدو باندې دنیایي پیسې مالې چې تاسو یو حق ګوایي او تاسو پکې خپل پردیو کې یا ویریږئ او حق پټ کې یا په دروغه باندې قسم وخورئ یا ګواهی لرانه شئ الله پاک وایي ولې انما عند الله هو خیر لکم دا الله چې کوم ثوابونه دي الله سره ستاسو دپاره هغه ډېر غوره دي ان کنتم تعلمون که پوهېږئ ما عندکم ینفدو او اسم الله وایي تاسو سره چې کوم څیز دی فاني دی ینفدو ختمېدو واله دی فنا کېدو واله دی اکه ستا هر یو انعام دی که ستا به ذات خود خپل عمر هم دی ستا بذات خود خپل هغه زندګیم د ختمېدو واله ده وما عند الله باق او څه چې الله سره دی باقي پاتې کېدونکي دي نه د خپلې لږې زندګۍ دپاره ته څومره ځان کړی ته د هغې دپاره څومره محنت کې کا محنت جایز وي او که ناجایز وي خو د اسایش دپاره یې کوې که نه
نو چې د دې لږې زندګۍ دپاره ته دومره ځان کړی نو د هغه لویې زندګۍ دپاره به څه کړې د هغې دپاره هم لږ سوچ وکړه ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما کانوا یعملون او زر دی چې الله به جزا ورکړي هغه کسانو ته چې هغوی صبر کوي په دې سختو باندې په دین باندې د دین په احکاماتو باندې د الله په حکمونو باندې باحسن ډېر زیات ښکلی ډېر زیات سیوا ما کانوا یعملون د د عمل نه د چې د خپل وس مناسب ټوټه پوټه عمل کړی دی الله پاک به په آخرت کې د هغې بدلې ډېرې ورکړي خو که د لږ صبر وکړو د دنیا د لږو سختو ته ځان ټینګ کړو بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله كالله وقت لجعلكم أمة واحدة تاسو به ټول ګرځولې وي یو جماعت ولكن يضل من يشاء لیکن الله بلاره کوي هغه څوک چې اراده وته وشي ويهدي من يشاء او بلاره کوي هغه څوک چې اراده وته وشي ولا تسألن عما كنتم تعملون تاسو نه به تپوسو شي تاسو د عمل ولا تتخذوا منسي ايمانكم خپل قسمونه دخلا بينكم سبب د دوکي په خپل مینس کې فتزل قدم بعد ثبوتها کنی ناکامه بشي پس د کامیابینا وتذوقوا السوء تاسو له الله په دنیا کې هم سزا درکړي بما صددتم عن سبيل الله چې د الله د لارې نه واوړې دی ولکم عذاب عظیم او په آخرت کې به هم لوی عذابي ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ما اخلي د الله پاک په وعدو باندې دنیایي پیسې انما عند الله هو خیر لكم الله سره چې کومې بدلی دي ډېرې غوره دي ان کنتم تعلمون که پوهېږئ ما عندکم ينفدو تاسو سره چې څه شی دی فنا کېدو والا دی وما عند الله باق او الله سره چې دی پایدار دی ولنجزین الذین صبروا زر دی چې الله به جزا ورکړي صبر کوونکو ته اجرهم داسې بدله باحسن چې ډېره به سوایي ما کانوا یعملون د عمل ستاسو نه ولو شاء الله که الله